نن خپل مور پلار ته پریوزي نو مونږ خدمت ته تیار نه یو، یریږو تی تختو تی بویندې بدبوی ده ظالمه ولې تا غول نه کول؟ ته چې دومره وړوکې شوې نو مور نه پاکولې؟ ستا مور خو چېرته هم پوزه پټه نه کړه. ته د پلار د عظمت نه څه خبرې؟ ته د مور د عظمت نه څه خبرې؟ محمود الحسن رحمت الله علیه یو ځل راغی نو هغه ډبې داسې یو سیټ ته پروت و، د قاسم نانوتۍ والد صاحب چې فارغ شوي هر څه په ځمکه غورځېدلي نو ده رامنډې کړې او په دې خپلو لاسو کې په لپه کې د قاسم نانوتۍ صاحب د والد هغه تقاضه پاخانه راخلي ډبې کې اچي راخلي ډبې کې اچي ایم په دې موقع قاسم نانوتۍ صاحب راغی نو په دې دروازه کې ودرېد په تماشه شو نو په ژړا شو ورته چې ربه پلار زما دی او خدمت یې دې کوي. زمونږ پښتنو خفه کېږي ما خو ځان سره ولیکو زړه ته یې کوزه کړه چې زمونږ مور پلار کټ ته پرېوځي او ما او تا ته پلار محتاج شو ما او تا یې صفا کوو نو پښتنو مونږ یو ټکي کوو ما دردی مونږ څه وایو؟ دوا وکړې مرګ یې پرده ده، دوا وکړې مرګ یې پرده ده. دا د پلار مرګ غواړي، دا د مور مرګ غواړي. ستا پلار چې تا ته محتاج شو، ستا مور چې تا ته محتاجه شوه، ته څه وایې په حجره جومات کې؟ ته امام ته وایې ډېره پې سخته ده دوا وکړې مرګ یې پرده ده. ته چې به دومره پوچې غونته څیز وې او تا کټ خرابه ستا دې مور ویلي چې مرګ یې پرده ده؟ ستا پلار تا ته محتاج شو، ستا مور تا ته محتاجه شوه، پښتونه دوا وکړې مرګ یې پرده ده. عام پښتنو کې دا خبره شته که نشته؟ وایه که نه خوله خوځوی شته که نشته؟ شته که نشته؟ قاسم نانوتۍ په ژړا شو زما د پلار خدمت کوي. دعا په دوه قسمه ده، ایک ہے دعا کروانا. حافظ صاحب ما ته دعا وکړه، قاري صاحب ما ته دعا وکړه، مولانا صاحب ما ته دعا وکړه، شیخ القرآن صاحب ما ته دعا وکړه، شیخ الحدیث صاحب ما ته دعا وکړه، پیر صاحب ما ته دعا وکړه، حاجي صاحب ما ته دعا وکړه، قاري صاحب ما ته دعا وکړه. ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. د مور پلار داسې خدمت کول، د علماو داسې خدمت کول. ستا په مسجد کې امام دی، دغه امام داسې خدمت کول، د دې قاري صاحب داسې خدمت کول، د خپل شیخ د مربي د پیر او د مرشد داسې خدمت کول، داسې خدمت کول، داسې خدمت کول چې لاس هم اوچت نه کړي، شونډو ته حرکت هم ورنه کړي، د زړه نه دعا وخیږي، د زړه نه دعا وخیږي، د زړه نه. د قاسم نانوتۍ د زړه نه دعا وخته محمود الحسن ته، د استاذ په دعا سره رنګ شو. چې د استاذ په دعا سره رنګ شو نو محمود الحسن نه الله تعالی د یو مسجد امام نه، د یو مدرسې شیخ الحدیث نه، د یو ملک شیخ الحدیث نه، الله ته د درې ملکونو پاکستان، بنگلادیش، هندوستان، د دې درې واړو ملکونو شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه ته الله جوړ کړ. ما د دې خادم خبره ضروري دي سره وګڼله چې ما زه تطبیق راولم په صحابو کې، په علماء دیوبند کې. هلته خادم انس ابن مالک انصاري دی اور په دیوبند کې خادم څوک و؟ ما لږ ویښ کښېنې څوک و؟ اوس راځئ وګورئ شیخ الهند چې د خپل استاذ خدمت وکړ، د هغه د استاذ د خدمت د وجې د شیخ الهند په شاګردانو کې رب کائنات مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه پیدا کړ. د شیخ الهند استاذ د ادب د وجې د هغه په شاګردانو کې علامه رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه پیدا کړ. شیخ التفسیر مولانا ادریس خان دهلوي رحمت الله علیه پیدا کړ. د شیخ الهند خپل استاذ د ادب د وجې د هغه په شاګردانو کې رب کائنات شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پیدا کر. حافظ الحدیث انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه پیدا کر. حکیم الامت شاہ اشرف علی تانوی رحمت الله علیه پیدا کر. د شیخ الهند د استاذ د ادب خدمت د وجې دغه په شاګردانو کې رب کائنات بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه پیدا کر. ته خو د تبلیغ په میدان کې امیر صاحب څلور میاشتې لګې چله لګې ښه کې چې لګې الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. دا زما د دیوبند جماعت دی، خو چې ته دا خبره کې ته مولانا الیاس صاحب پسې ځې چې مولانا الیاس صاحب دا محنت شروع کړ، ته د جمعیت علما اسلام خبره کې، ته شیخ الهند وګوره، ته د شیخ الهند خبره کې، ته هلته د مدني صاحب خبره کې، لیکن مولانا الیاس رحمت الله علیه الله تعالی د هغه چا په شاګردانو کې پیدا کړ چا چې د خپل استاذ د پلار پاخانه او تقاضه غورځولې وه. خدمت خدمتي